د ښځو دپاره خوله، لاسونه او د خپو نه علاوه د بدن څومره اعضا چې دي د دې پټول دا لازم دي. که چېرته د دې د بدن یو عضو دا د دې په دې کپړو کې ښکاري یا په هغې باندې کپړه نشته، د خولې، د لاسونو او د خپو نه علاوه او دې په دغه حالت کې مونځ وکړو نو د دې دا مونځ نه کېږي، دا به د خپل مونځ په دوباره باندې کوي. ځکه د ښځو دپاره ستر چې کوم دی هغه د بدن د قټول اعضا دي، د خولې، د لاسونو او د خپو نه علاوه. نو اکثر زنانه هغې دومره نرۍ کپړې اچولي وي چې په هغه نرۍ کپړو کې د هغوی د بدن ښکاري، د بدن د عضو پکې ښکاري. لهذا د دقې زنانو مونځ چې کوم دی دا قابل قبول نه دی. که په داسې کپړو کې مونځ کړی وي چې د بدن اعضا پکې ښکارېدل دومره نرۍ وي یا داسې نرۍ لوپټۍ په سر کړې وه چې په هغې کې د سر دا ویښته ښکارېدل یا د بدن دغه حصې یې پکې ښکارېدې، نو په دقې صورت کې هم د دې ښځې مونځ نه کېږي. دا به په دوباره باندې مونځ کوي، خپل مونځونه به راګرځوي او د آینده دپاره د احتیاط کوي. ډېرې زمونږ زنانه دا په دې غلط فهمۍ کې مبتلا دي. پیغام هغوی ته ور ورسوئ چې د دې ګناه نه په خپل هم ځان وساتي او نورو مسلمانانو خویندو ته هم د دې خبرې دعوت ورکړي. والسلام.